الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف شوق و محبت سره وایي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله په دنیا کې هر قسم خلق پیدا کړی. لولو ډاکټرانو پیدا کړي دي، خو یو ورځ په هغو باندې داسې راغلی ده چې د دنیا نه رخصت شوي دي. خلکو د هغو د مرګ نه بعد ډېر ارمان کړی وی چې یاره دا پلانکې ډاکټر موجود وی نو دا پلانکې مریض به ښه شوی وی. لوی انجینران راغلی دي او د هغو د مرګ نه بعد خلکو دا افسوس کړی دی چې دا پلانکې انجینر موجود وی نو دا نقشه به ډېره ښه اچولې وی. دغسې دا پلانکې جرګمار موجود وی نو دا جرګه به هغه ډېر په ښې طریقې سره کړې وی. یعنی دنیا ته چې څومره خلک راغلی دي نو د هغو د مرګ نه بعد خلکو د هغو هغه زندګي نیمګړې پرېښودې ده. یعنی هغو باندې دا افسوس شوی دی کاش چې د عمر زیات وی نو ده به په خپله زندګۍ کې نور د خیر کارونه ډېر کړي وي. خو یو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه داسې یو هستی ده چې دنیا ته تشریف راوړی دی او الله جل جلاله په قرآن کې د هغې تذکره کړې ده چې تا دین کمال ته رسولی دی. یعنی داسې یو درجې ته ته رسېدلی چې ته څه پاتې نه دي چې خلک ستا د مرګ نه بعد افسوس وکړي چې کاش پیغمبر موجود وی نو هغه به دین نور مخکې بوتللی وی. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم هر څه کمال ته رسولی دي. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. چې حضور مبارک صلی الله علیه وسلم هغه صحابه کرامو ته خطاب کوي چې نن ورځ ما دین مکمل ک او دین دا کمال ته ورسېده. په دې کې یو حصہ یو ګوشه څه خالی پاتې نه شوله چې د هغې تشریح نه ده شوې، بلکې الله جل جلاله دین کمال ته ورسه. او ما ستاسو دپاره دین اسلام دا غوره. دا میاشت چې کومه ده نو دا د ربیع الاول میاشت، اسلامی میاشت ربیع الاول. په دې کې به تاسو ګورئ دا سیرت النبی او د رسول الله مبارک متعلق ډېر جلسې کېږي، پروګرامونه کېږي.
دا د دې وجې نه کېږي چې په دې میاشت کې رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړی او داسې برکتي میاشت ده چې رسول الله مبارک په دې کې هجرت هم کړی دی او بیا هجرت حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې مدینې منورې ته ننوتی هم دی او بیا د رسول الله مبارک وفات هم په دې میاشت کې شوی دی نو د یو مسلمان د شان سره دا مناسب دی چې کله دا میاشت خصوصا راشي نو چونکې په دې میاشت کې د ټولو نه لوی نعمت حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیدا شوی دی او دا میاشت د رسول الله مبارک د پیدا کېدو میاشت ده نو د یو مسلمان دپاره دا مناسب دی چې خاص کر په دې میاشت کې دا د رسول الله مبارک سیرت وهم وي بل ته هم بیان کی او عمل پې هم نو په دغه مناسبت سره د رسول الله مبارک په زندګۍ باندې تاسو ته لږ غوندې مختصر په دې جمعه کې بیا به آینده جمعه کې هم کوو انشاءالله که الله پاک عمر راکړه بلې جمعې کې به هم د رسول الله مبارک سیرت هغه بیانو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې زه الله جل جلاله په اعلی نسب کې پیدا کړی په اوچت خاندان کې پیدا کړی او هغه خاندان داسې خاندان دی چې زه د حضرت ابراهیم علیه السلام په نسل کې پیدا کړی ما د اسماعیل علیه السلام زما نیکه دی او بیا د ابراهیم علیه السلام خو ډیر شي اولاد او ډیر شي قومونه د هغه په اولاد کې راغلی خو زه پکې په یو عظیم خاندان بنو کنانه کې پیدا کړی او بیا بنو کنانه کې الله جل جلاله یو عظیمه قبیله چې مونږ او تاسو یې ټوله پیژنو د قریشو قبیله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي الله تعالی بیا زه په دې کې پیدا کړی او بیا په دې قریشو کې الله جل جلاله چې کومې قبیلې له فوقیت ورکړی دی او درجه یې ورکړې ده نو دا قریش غټه قبیله وه او د دې لاندې بیا واړه واړه شاخونه لکه څنګه چې یوسفزۍ غټه قبیله ده او د هغې لاندې چې کوم دی نو بیا د پښتنو مختلف قسمه خیلونه دي قومونه دي دغسې قریش غټه یوه قبیله وه د عربو او د هغې لاندې بیا مختلف قسمه خاندانونه و بنو امیه و بنو هاشمو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله په قریشو کې د ټولو نه په معززه قبیله بنو هاشم کې پیدا کړی او یو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې زما داسې قبیله ده او زما داسې نسب دی په بره باندې تر حضرت آدم علیه السلام پورې زما د پلار او بیا زما د پلار د مور او دغسې زما نیکه او زما د نیکه د مور د پلار طرف نه او د مور د طرف نه دا دواړه سلسلې چې کومې دي دا الله جل جلاله داسې پیدا کړي دي چې په دې کې چرته کې چې کوم دی نو په هغه اوقاتو کې د رسول الله مبارک د زندګۍ نه مخکې زناونه ډېر زیات عام شرابونه کبابونه دا قصې ډېرې زیاتې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې په دغه دور کې هم زما په خاندان کې څوک زناکار نه دی پیدا شو او الله جل جلاله د دغه جهالت د دور باوجود زما خاندان ډیر زیات محفوظ ساتلی بلکې د ټولو انبیای کرامو بیبیانې چې کومې وي نو اگر چې هغه بعضې پکې داسې پیغمبرانو لکه د حضرت لوط علیه السلام کور والا نو هغه کافره وه خو د هغې باوجود هغې چرته زناکاری یا بدفعلی دا قسې میسې هغې نه وې کړې الله محفوظ ساتلي دغه خاندان نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې زما خاندان ډیر معزز خاندان دی او زه یو په یو پاکه کورنۍ کې پیدا شوی اوس رسول الله مبارک خو د ټول خاندان د پاکوالي خبره کړې ده
وخت زموږ سره مختصر دی زه د یو لنډ ځای پورې ورځم د رسول الله مبارک دا شجره او دا نسب تاسو ته ذکر کوم بنو هاشم دا یو قبیله و د قریش حضور مبارک پکې پیدا شوی او دا اصل کې هاشم ته منسوب ده د دې مشر چې کومونو دا هغه هاشم نوم د رسول الله مبارک په نیکونو کې راځي د اصل کې نوم عمرو یا بعض روایتو کې عمر راځي خو لیکن الله جل جلاله دل دومره لوی صلاحیتونه ورکړي او دومره تجربه کار ځوانو چې په یو وخت کې په عربو باندې قحط راغی او د چا سره هیڅ درک نه لګېده د خوراک څښاک د راشن د ژوند د تېرولو او دغه هاشم چې اصل نوم عمرو د به چې کوم دی نو سرید جوړاو او داسې سرید به جوړاو موږ ته ماته ډوډۍ وایو دې ته په عربۍ کې سرید وایي سرید به جوړاو چې یوه کاسې ته به لس لس خلک شل خلک او تر دې حده پورې چې سلسل کسان چې کوم دی نو یو هغه خانک ته کېناسته دومره غټ غټ خانکونه به او هغه به ترې مړېده او پاسېده به او ده به د الله د رضا دپاره چې کوم دی نو دا سخاوت دومره سخي الله جل جلاله دی پیدا کړ او بعضو روایاتو کې راځي چې الله جل جلاله دله دومره فوقیت ورکړی چې دی د 25 کالو چې دی چې کوم دی نو دی مړ شوی دومره عمر یې هم نه و چې مونږ وایو چې ډېر عمر یې تېر کړی و چې هوښیار شوی نه د ډیر زیات زیرک انسان و د هاشم د رسول الله مبارک په نیکونو کې راځي یعنی په تقریبا په 4مه پیړۍ کې راځي دومره هوښیار سړی و چې یو ورځ پسې د روم باچا هرقل چې کوم دی نو خط راولېږه وی چې صاحب ستا د ذهانت متعلق ستا د پوهې متعلق ما ډېرې خبرې اورېدلې او واقعي چې ډېر زیات پوهه هم نن سبا چې په دنیا کې د سفیرانو دا کم نظام دی چې د یو ملک سفیر چې کم دی نو دا په بل ملک دا بل ملک سفیر په بل ملک دا د هاشم چې کم دی نو کارنامه ده د دې سیستم کړو چې د دینه مخکې به خلکو قافلې چې بتلې جو په لاره کې به ته بل ملک والا ناسو بل قوم والا بناسو جسته به راونی و د هغو څه چې به کم سامانو او ته تجارتي کمې قافلې به وي هغه به یې لوټ کړې او څوک به یې پکې مړه کړه او راوبه یې لېږل د داسې یو سیستم وکړه چې د سفیرانو سیستم یې برابر په هر یو ملک کې د بل ملک چې کوم دی نو سفیر قایم کړه چې دا کس به د دې ملک چې کوم دی نو مونږ ته خبر را رسوي که څه حالات کشیده کېږي خرابېږي نو دا به یې درست کوي او برابروي دا نظام د قایم دویم دا ترتیب وکړه چې د کلو حدبندي وکړله یعنی چې دا سندل دی مثلا نو دا د هغه ځای نه واخله تر هغه ځای پورې دی که په دې ځای کې چا شوکه وکړه چا ډاکه وکړه چا سورانۍ وکړه نو دا کلي والا به ذمهواري نو چې کله دا ټول سیستم د برابر کړو خلکو ته د زیرکۍ د پوهې دا چې کوم دی نو اندازه وشوه چې واقعي دا زیرک انسان دومره چرچه یې لاړه چې د روم باچا هرقل هغه په ده پسې خط راولېږه دغه خبره یې پکې ولیکله چې زه ستا د پوهې نه ډېر زیات متاثره شوی ما لہذا زما دا خیال دی او زما دا خواهش دی چې زه تاله خپله لور چې کوم دی نو په نکاح باندې درکړم په هغه وخت کې روم داسې و داسې باچاهي و د روم لکه څنګه چې په دې دور کې د امریکې باچاهت دی سوپر پاور چې ورته وایي او یا د چین چې کوم دی نو باچاهت دومره پاور کې و هغه دومره په قوت کې چې کله دا خط ولید وکته نو سوچ یې پرې وکړو هغې ته جوابي خط دا ولیکه چې یاره زما اراده دا ده چې زه په عربو کې د ځان دپاره واده وکړم ځکه سبا که زما نسل پیدا کېږي نو که ستا د لور سره زه نکاح وکړم نو هغه به عجمیاني عجم چاړه ته وایي یعنی مونږ کم خلک یو عرب دیو ته عجم وایي دا به د نسل په اعتبار سره اعلی نه او زما دا خوښه نه ده
چې زما کور والا او یا زما بچی دي اجمیانی، لہذا زه به د عربو د یو معتبر خاندان سره رشته ازدواج کوم او واده به کوم. بهرحال هغه خط د ریجکټ. دی ورځ په بازار کې په یو قافله باندې تیرېده او روان دی، نو څه ګوري چې په بازار کې یو جینۍ را روان، دا هاشم. د ده پې نظر ولګېدو، فوراً د ده زړه ته د هغې هغه حسن پرېوت. دی ورنږدې شو چې د دې جینۍ خبرې واوري چې دا د کم خاندان سره تعلق ساتي او څنګه خبرې کوي، د عزت نه ډکې خبرې کوي که نه، څه فحاشه ده، څه اوارګرده ده، څنګه خبرې کوي. دی ورنږدې شو او د یو دوکاندار سره دغه جینۍ سودا کوي. غوږې ورته کېښود، دی ډېره باپرده او باحیا او ډېرې مضبوطې خبرې د غیرت وکړې. د خپلې قافلې والا ته ووایي چې د دې جینۍ معلومات وکړئ او زه چې کوم دی نو که دا واده شوي نه نو زه د دې سره نکاح کول غواړم. قافلې والا معلومات وکړه، تفتیش چې وشو نو دغه جینۍ د بنو نجار دا د عربو یو لوی خاندانو د هغې سره تعلق ساتي. دې پسې د نکاح پیغام ورولېږه او هغې پې رضامندۍ اظهار وکړه او دې ته چې کوم دی نو په نکاح باندې دا جینۍ ورکړله. دی په دغه وخت په مدینه منوره کې په مدینه منوره کې څه موده دی و او د کار دا و چې څومره میلمانه به د بهر نه راتله مکې مکرمې ته یا د حرم شریف چې څومره میلمانه به نو ده به په یوازې باندې هغه رخصتول او ده به ورله خدمت کوه. چاته به څه قسمه مسله راتله نو د ده خواله به راته د هاشم خواله و ده به ورله معامله حل کول او رخصتول به. علماء کرام لیکي په دغه وخت کې دی تقریبا د 18 کالو، دومره عمر یې هم نه و، د 18 کالو چې ده واده وکړ نو د ده یو زوی پیدا شو او د هغې زوی نوم چې څنګه پیدا شو نو دا زوی په سر کې سپین ویښته و، بعضې ویښته به کې سپین و. نو ښځې او خاوند مشوره وکړله او د دې نوم یې شیبه کېښود. شیب اصل کې چې کوم دی نو په عربۍ کې بوډاوالي ته وایي. د دې ماشوم په سر کې ویښته سپین و نو نوم ولدی هاشم خپل زوی له شیبه کېښود. بهرحال دی واپس را روان و چې په لار کې به ده باندې تبه راله و. د 15 کالو په عمر کې د ده یو دقه بچی پاتې شو او دی وفات شو. قافلې والا چې کله راورسېده نو په مکه مکرمه کې دا خبر خور که چې هاشم چې تر اوسه پورې به د حرم شریف چې څومره میلمانه و هغه په خپله باندې رخصتول د هغې خدمت به یې کاو، هغه وفات شوی. مطلب د هاشم یو ورور دی لاړه او فوراً چې کوم دی نو هغه ځای ته ورسېده چې کوم ځای کې د ده فوتګي شوې ده. چې ور مخامخ شو نو یو ماشوم دی د سفر د وجې نه چې کوم دی نو تک زیړ شوی دی، کپړې سخا شوي دي، دوړې پې لګېدلې دي. ده د چا نه تپوس وکړه، مطلب د هاشم ورور و، دا ماشوم څوک دی؟ هغې ورته وویل دا خو ستا د ورور زوی دی، د هاشم زوی دی او پاتې شوی دی. او چې کله په ځوانۍ کې چې کوم دی نو د عربو معمول دا دی چې کله یو خاوند د ښځې وفات شي نو هغه فوراً چې کوم دی نو بل واده کوي د عدت نه بعد. نو ښځه خو لاړه د هاشم او د چې کوم دی او معمول به هم دا چې کله به پلار وفات شو نو چې کوم اولاد به د هغه نو هغه به چې کوم دی نو پلار ته حواله کېده، د پلار ټبر ته به حواله کېده. لہذا مطلب هغه ماشوم چې کوم دی نو د ځان سره راواغسته مکې مکرمې ته راغی. چې مکې مکرمې ته رانږدې شو نو دی په اس باندې د ده سره سور و نو چا به ترې تپوس کاو، لوی خاندان وویل دا ماشوم څه کوي ستاسې، دا څوک دی، د کوم ځای نه یې راوسته؟ نو ده د هغه کپړې څخه شوي، رنګ یې چې کوم دی نو تور شوی و، کمزوری شوی و. نو ده به ورته د شرم د وجې نه دا نه شو ویلی چې دا زما وراره دی، د ورور زوی مې دی، بلکې ده به ورته ویل دا خو زما مریی دی، غلام دی، زما چې کوم دی نو نوکر دی، غلام مې دی، وامې غس.
بهرحال د کور ته دننه که کپړې مپړې هر څه پوزیشن ولا برابر که او بیا چې کم دی نو په څه وخت کې بهر ته راوویست خلکو دې تپوس وکړه صیبه د غلام خو دومره خلک خیال نه ساتي هغه د نوکر غونته کې ساتي ته د دومره ولې خیال ساتي صاحبانو دا خو زما د رور زوی دی او دا د هاشم زوی دی نو عربو هلته کې دی مشهور کړی و په څه سره په غلام سره چې دا خو غلام دی او د مطلب سره یې لیدلی و نو د دې وجې نه دقې سړي له دې نوم کېښود عبدالمطلب عبدالمطلب د رسول الله مبارک دا نیکه چې مونږ یادو دقه ماشوم د رسول الله مبارک نیکه و ډېر په اعلی پوزیشن سره چې کوم دی نو د خپل پلار هغه ګدۍ راټینګه کړه لوی شو عبدالمطلب ځوانۍ ته ورسېده او پلار چې به کوم کارونه کول د سخاوت هغه کارونه چې کوم دی نو د شروع کړه عبدالمطلب شروع او پلار یې لږ سخي و الله جل جلاله دله دومره زړه ورکړه چې د سخاوت حد قایم چې کله ځوانۍ ته ورسېدو نو وعده یې وکړه او د الله جل جلاله نه دا سوال وکړه چې الله جل جلاله ما له ډېر زامن ناکړه او چې لس زامن دې راکړه الله نو یو زوی به پکې زه حلالوم ستا دپاره به پکې یو زوی حلالوم پخوانه زمانه کې به دا سیسټم و چې چا به قرباني کوله نو د خپلو ماشومانو نه به یې قرباني کوله دا یو رواج عام شوی و بس نو عبدالمطلب د رسول الله مبارک نیکه دا نظر ومانه که زما لس بچی پیدا شي نو زه به پکې یو زوی الله ستا دپاره حلالوم قربانوم به الله جل جلاله ورله ډېر اولاد ورکړ عباس رضی الله تعالی عنه د عبدالمطلب دا زوی دی حمزه رضی الله تعالی عنه دا د عبدالمطلب زوی دی دغسې چې کوم دی نو نور ډېر شی ابو لهب او ابو جهل دا د عبدالمطلب چې کوم دی نو زامن دي یو زوی چې کوم دی نو حضرت عبدالله چې زمونږه د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم دی هغه دی چې کله د ده لس زامن پوره شو نو ده یو خوب ولیده خوب یې دا ولیده چې څوک ورته په خوب کې وایي چې ته قرباني وکړه دی سحر را پاسېده او د عام معمول مطابق یو ګډې ذبح کړه د الله جل جلاله په نوم باندې په دویم ځل چې بیا په بله شپه باندې دی اوده شو نو بیا یو خوب ولیده هغه سړی ورته بیا وایي قرباني وکړه دی سحر را پاسېده نو غوا یې حلاله کړه یعنې د هغې نه یې غټ څاروی حلال کړه په درېیم ځل باندې بیا په بله شپه باندې خوب ویني چې هغه سړی ورته وایي قرباني مکمل وکړه دی په دغه ورځ باندې اوښ حلالوي چې اوښ یې حلال کړه نو بیا د خوب ولیده چې قرباني دې کامله نه ده او قرباني پوره وکړه ده ته خپل خوب رایاد شو خپله خبره رایاده شو چې ما خو دا نظر منلی و چې زه کله د لسو ماشومانو پلار شم نو یو به تې ذبح کومه خپل ماشومان یې راوغوښت ټول یې کېنولو خبره یې ورته وکړه چې په تاسو کې به اوس زه یو ذبح کومه د الله تعالی دپاره د هغه د رضا دپاره تاسو کې څوک تیار یې خبره په دې وشوه چې قوراندازي وویلی خسنه یې وویلی چې د چا په سر باندې راوخوت جو حقه به چې کوم دی نو تیارېږي چې کله خسنه وویشتلی شو نو نوم د رسول الله مبارک په والد مکرم باندې راووت په حضرت عبدالله باندې د عبدالمطلب صاحبه ډېرې بیبیانې وي د بعضو نه یې دوه زامنو د بعضو نه یې درې وو خو د عبدالله داسې و چې د خپلې مور نه یوازې و نو خویندې یې رامنډې کړې وو پلار ته وویل چې قطعا دا اجازت تاله مونږ نه درکوو دا خو د خپل مور نیازبین یو زوی دی او مونږ تاله د دې اجازت نشو درکولی چې ته دا ذبح لہذا ته بیا خسنی ووله د بل چا دې دا خسنی راوخي دا اجازت نه یو وجه دا وه دویمه وجه علماء کرام وایي چې حضرت عبدالله د رسول الله مبارک والد محترم دا ډیر زیات حسینو نو په کله کې په خلک هم خپه کېده تر دې حد پورې چې
علماء کرامو لیکلي دي حضرت عبد الله ته په دغه وخت کې 200 جنکو چې کوم دی د نکاح پیغام را لېږلی یعنی دومره حسینو بهر حال عبد الله د خلکو دا شور بس کا وی وته چې بالکل زه تیار یم چې د الله د لپاره قرباني نو بالکل چې کوم دی نو ما ذبح پلار را روان کړی عبد المطلب سکه عبد الله چې کوم دی نو د الله د لپاره ذبح کوي او قرباني را روان کړی دی نو چې کلی والا خبر شونو کلی والا ډیر غټ شور وکړو ډیره جګړه وشوله چې نه دا ته نشي کولی په دې باندې موږ ټول مین یو دا د پلار د مور چې کوم دی نو یو زوی دی دا نشي کېدی بهر حال په دغه ځای کې یو سړی و مغیره نامه یې و په دغه ځای کې د ټولو نه معتبر هوښیار سړی دغه مغیره شمارلی کېده عبد المطلب په هغه پسې د مشورې دپاره لاړ چې داسې معامله راغل ده اوس څه وکړو هغه ورته ووي چې دلته کې یو زنانه ده او راهبه ده او هغه د پخواني کتابونو ماهره ده د تورات زبور انجیل ته لاړ شه او د هغه سره مشوره وکړه دی لاړ او د هغه سره مشوره وکړه د مغیره سره د عبدالله رضی الله عبدالله پلار عبد المطلب سي د هغه سره چې مشوره وکړه نو هغه ورته ووي چې زمونږ په کتابونو کې دا لیکلي دي چې څوک قتل خطا وکړي په خطا باندې څوک قتل وکړي نو د هغې په بدله کې به دا لس اوښان حلالی لس اوښان به حلالی ته داسې چل وکړه چې یو طرف ته لس اوښان ودروه او بل طرف ته د عبدالله او د دې دواړو په منځ کې خسنه ووله چې د چا په سر باندې را ووته هغه به چې کوم دی نو ته ذبح کړې نو هغه ورته ووي دا خو که بیا د عبدالله په سر راوخیږي بیا به زه څه کوم وی د هغې دپاره سیسټم دا کوه که د عبدالله په سر راخیږي نو د دې اوښانو سره لس نور سیوا کوه که بیا د عبدالله په سر راوخیږي نو لس اوښانو سره نور سیوا کوه بیا یې ورسره لس نور سیوا کوه تر دې حده پورې چې د عبدالله په سر د اوښانو په سر باندې خسنې راوخیږي دی وایي ټیک خلک جمع دي یو دلته کې چې یو اوښ حلال شي نو څومره غټ غوبلي یوه میخه خلک د چا په واده کې حلاله کړي ویل که میخه یې ورپکې راوپرځوله او عبدالله لس اوښان بولي عبدالمطلب د دې په منځ کې خسنه چې وویشته نو د عبدالله په سر بیا راوخو چې دا به بیا ذبح کېږي لس اوښان یې د دې سره کړه څو شو شل اوښان بیا چې خسنه ویستو بیا د عبدالله په سر راوخو لس یې ورسره نور ورسره کړه څو شو دېرش تر دې حده پورې چې تر سلو پورې معامله لاړ سل اوښان دې خوا جمع دي بل طرف ته چې کوم دی نو عبدالله دی چې په لسم ځل باندې یعنې چې سل اوښان دلته جمع شو او خسنې وویشته نو دا خسنې د دې اوښانو په سر باندې راوخو خلک خوشحاله شو چې وګوره عبدالله چې کوم دی نو د قربانۍ نه بچ شو حضرت عبدالمطلب دا هغه سل واړه اوښان دا چې کوم دی نو د الله د رضا دپاره قربان سل اوښان تاسو ته د سخا پورې خبره کوم د عبدالمطلب چې پلار یې څنګه او زوی پې حد کړی و پلار هم سخی خو زوی چې کوم دی نو په یوه موقع باندې د حضرت عبدالله په سر باندې څومره اوښان حلالی سل اوښان چې کوم دی نو دی حلال دا د رسول الله مبارک نیکو او داسې الله جل جلاله ورته فوقیت ورکړی و داسې مشري ورته ورکړی و د رسول الله مبارک دی نیکه ته چې کله د ابراهیم علیه السلام دور و نو په دغه دور کې قبیله بنو جرهم دا یو عظیمه قبیله وه او د حضرت ابراهیم علیه السلام دا چې کوم دی نو مخالفینو ابراهیم علیه السلام او د هغه زوی اسماعیل علیه السلام د حرم شریف نه وباسل خبره مختصره کوم او د دې فکر د وجې نه چې اسماعیل علیه السلام اولاد به اوس حرم ته راځي او دلته کې به چې کوم دی نو خدمتونه کوي لہذا د بیزمزم چې کوم کوی و ابي زمزم هغې ته چې کوم دی نو خاورې ور واچولې ری ورته ور واچولې هغه مکمل بند کو د پاسه پې د هغې وخت مطابق چې کوم دی نو فرش واړه بالکل چې څوک یې نه کله چې دا خلک راله نو د حضرت عبدالمطلب صاحب د دوره پورې چا د ابي زمزم کوی هغې ته پته نه وه چاته چې دا په کوم ځای کې دی ځکه قبیله جرهم والا په هغې باندې لنټر کړی و هغه بند کړی و ختم کړی یو ورځ عبدالمطلب صاحب خوب ولیده رسول الله مبارک نیکه خوب یې ولیده چې څوک ورته وایي ته
ابي زمزم دا کوه کولاو د سحر را پاسې دو ګرځي چې دا په کم ځای کې تاریخ ورته معلومو چې زمونږ د حضرت ابراهیم علیه السلام په دور کې یو کوه د هغې د اولاد د وجې نه چې کوم دی نو دلته شروع شوی دی او یو کوه شته دی برکتي کوه دی خو پته ورته نه وه چې په کوم ځای کې دی ځکه هغه قبیلې والا بند کړی په دویم ځلې بیا خوب ولیده بیا سحر راغی وګرځېد خو ځای ورته معلوم نه شو په دریم ځل باندې چې کوم دی نو خوب ولیده په دریم ځل چې څنګه خوب ولیده چې دغه کس ورته وایي ته دا کوه کولاو که نو دی ورته وایي کوه خو به زه کولاو کم خو دی په کوم ځای کې هغه ځای راته وښایه هغه کس ورته وایي دا پلان کې دوه بوتان چې پراته دي د دې بوتانو په منځ کې سحر چې ته راپاڅې او دغه ځای ته لاړ شي او مارغه په کوم ځای کې خوله ښکته کړه نو دغه ځای کې به کوې دی چې سحر راپاڅېد او خپل زوی حارث نوم هغه یې د ځان سره بوته او د دوو بوتانو په منځ کې ودرېده څنګه نو یو مرغۍ راله په یو ځای کې خوله ښکته کړه او واپس لاړه پر شو د پې شورو واچوله زوی دی ورسره او دی عبدالمطلب سي کني د دې حده پورې چې خلک راله او خلکو غویمه جوړه کړه دا زموږ یو شانتي جومات دی او تا چې کوم دی نو موږ په دې کې نه پرېږدو ته د ګندګي جوړې ته دا چل کې دی خدای غر کړو زه چې کوم دی نو ستاسو لپاره د اوبو بندوبست کومه پرې مې دی خو چا نه پرېښو ده به خاوره را ایستله خلکو به واپس ورچول دی تنګ شو دومره تنګ شو چې د کعبې د غلاف خواته لاړ او د دې کعبې د یو طرف نه څنګلې چې کوم دی نو داسې تاو کړی او چغې الله ته ووالې چې الله زه خو د خپل ځان نه یم لګېدلی زه خو تا راته په خوب کې دا خبره ښودلې ده الله زه خو ستا د حکم تعمیل کومه او دا خلک ما نه پرېږدي ای الله که زه په حقه یمه نو ما ته رالاره صفا کړي او که په دا خلک ناحقه دي نو الله جل جلاله دا ذلیل او رسوا کړي زما مخې نه یې ورک کړي خلکو چې دا خبره واورېده نو ویرېده چې ګوره د کعبې نه غاړه تاو کړل ده او هسې نه غرق شو لہذا د چې کوی شروع کو نو په هغې کې پخواني قیمتي چې کوم دی نو جواهرات شروع شو څه شروع شو څه تر دې حده پورې چې 200 او 300 فوټه دا ښکته شو ترخی اوبه پکې رالي بیا یې نور ښکته که تر دې حده پورې چې آخري ابي زمزم چې کوم دی نو هغه کوی صفا اوبه چې کوم دی نو هغه راښکاره شوې او الله جل جلاله دغه د ابي زمزم دا کوی د حضرت عبدالمطلب سے په لاس باندې چې کوم دی نو خلکو ته بیا دوباره ښکاره نو داو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه او هغه ډر نیکه د هغې تذکره ما وکړه اوس د دغې نه مخکې یو بله واقعه هم وشوله چې د حضرت عبدالمطلب صاحب په وجه باندې الله جل جلاله هغه پای تکمیل ته ورسول په دغه زمانه کې ابرهه د یمن باچاو او د حبشې د حکومت لاندې به هغه چې کوم دی نو خپل کار کا هغه خپل خلک راوغوښتل او هغوی ته ویې د خدای بندګانو د دې ځای نه روان شئ د یمن نه څومره خرچې کوئ او څومره تګونه کوئ او څومره راشن د ځان سوړئ تکلیفونه کوئ کعبې ته هلته کې ځئ زه درته دلته کې کعبه جوړوم نعوذ بالله ابرهه ولا هلته کې یو عظیم الشانه کور جوړ کړه د کعبې په شکل باندې یو خلک به هلته کې تلو یو عظیمه چې کوم دی نو غویمه یې جوړه کړه خلک به هلته کې د هغه د برکت حاصلولو دپاره یو دوه مسلمانان دي چې هغه مشوره وکړه چیرې دا سړی خو چې کوم دی نو ډېر څه قمقل انسان دی او د مسلمانانو چې کوم دی نو د کعبې بې حرمتي کوي د شپې ورله او په هغه کعبه کې دننه چې کوم دی نو هغه چې کومه جوړه کړې وه مونږ ورته کعبه وایو هغه چې کوم کور جوړ کړی و په هغې کې دننه چې کوم دی نو پاخانه وه ډک بولې پکې وکړه سهار چې دی راغی جو ډېر سخت غوسه اوچتېده او راخلاصېده دا کسان نه له ونیسئ دوی داسې چل کړی دی هغه چل کړی دی او د خدای شان دا و چې په دغه ځای کې یو قافلې والا پړاو اچولی و د هغو د اور نه یو بسر کې لاړ هغه د چې کومه کعبه به ورته وي هغه محل چې جوړ کړی و هغې ته لاړ او دا یو بسري د وجې نه سحر هر څه لوله په پراته و ټوټل ختم شوی دی په تیش کې راغی غوسه شو او زه به چې کوم دی نو اصلي کعبې ته ځمه او هلته کې به هغه د یخ نه نړوم دی را روان دی 12 غټ اوښان دا اتیان اوسه ورسره دي دا به په هغه وخت کې اتیان صرف په یمن کې وو په دغه علاقو کې به وو مکې مکرمې والا یا مدینې منورې والا اتیان نه پیژانده دی را روان دی ډېر په زور او شور سره مخې ته ورته خلک راتله چې به د هغو سره به جنګېده لاره به یې ځان ته صفا کوله چېرته ځي هلکه زه ځمه کعبې ته نعوذ بالله هغه نړوم د یخ نه را روان دی تر دې حده پورې چې یو قبیلې ته راورسېد او هلته کې ورته
چا یو سړی وخو چې دا د لارو ډیر ماهر دی د دنه تپوس کوي دا ورته لاره خیو کعبه ته به مورسه هغه چې سړی څنګه د ځان سره ک ابد بخت به ته لاره خودله د یو ځای پورې راغی الله جل جلاله پیسه مرز راوسته او په ځای باندې مړ شو پیسه غوسه دیو په یو ځای کې پړاو واچاو سګوري چې ډیر زیات اوخان دي د پاغه اوخانو باندې حمله وکړه او اوخان په خپل قبضه کې واغسته د اوخانو چې کم نو کارو هغه راغی عبدالمطلب صاحب ته وی چې ستا چې کم اوخان ما 200 اوخانو تقریبا هغه ما ساتل نو پلان کې ابرهه راغی او زه تر اوشړل ما هغه په قبضه کې اغستی عبدالمطلب صاحب په سلاړ وی ورته وی دا اوخان تار اغستی د مخ نه چې کم دینو ډیر زیات مخاوريزو عبدالمطلب صاحب درانه جوسای وا چې کله ور مخامخ شونو هغه د خپل تخ نه راکوش شو ابرهه ډیر ظالم انسانو کته چې کم دینو پزمکه باندې د خبره وکړه جی تاسو څه د پار راغلی عبدالمطلب صاحب ته وی زه د دې د پار راغلم چې دا زما وخان دي او دا چې کم دینو ما تر پرېدا دا منی ست هغه ورته مړه سومره مخاوري سړی ما وی چې د دې د پار راغلی د چې کعبه مورانه وا هغه ته سموایا او ته یې ویل د خپل وخانو د پار راغلی هغه ورته وی ګوره دې چې چلې سبا چې زه د خپل وخانو مالک یم زه د خپل وخانو مالک یم لہذا زه د وخانو تپوس کوم د کعبه مالک چې کم دین هغه بره دی هغه لوی ذات الله دی هغه بستانه دی تپوس کوي سړی باندې ټټر مات خو به هر حال دته وخانه والکو عبدالمطلب سے مکی مکرمه تراغه خلکو ته وی چې ډیره غټه قافله را روانه ده تاسو غرونو ته وخیږي چوټیانو ته وخیږي او دا لاندې ځای چې کوم دینو شهر خالی خلک دغه سی وشو چې کله راغې ده راننه وت نو راننه وت نه ده بلکې د خپل اوخ را پاساو هغه غټ کم اوخ نه ساری هتی را پاساو ډیر زور وکړ چې دا کعبه طرف ته مخامخ اوخ په اتی چې کم دینو د سره نه قدم پاخوانه چې کله دی بل طرف ته راتا وای اتی چې کم دینو منډه وای دوی چې خامہ خاصه چلشته دی خو پس زور او کوشش باندې چې کم دینو دغه اتی چې نومي ولا محمود یې خو دی محمود نومي د دې اتی څنګه چې نن سبا خلک د سپول نمونه دغه اتی سنا سره مخامخ کو لګ مخ کراله الله جل جلاله د جدید طرفنا تو تکر کی پر پاسو تو تکر کی پر پاسولو د یو تو تکر کی سره بدري کانی ور سره یو په خله کې یو په یو پنجه کې او بل په بل پنجه کې او دا کانی داسیو لکه سلور وانه طرفونه چې کم دینو 13 لکه دا خخته چې سړی ماته کې او دا پرزي تلری شي وړي وړي هر طرف تیری دا تو تکر کی پیرالو په یو تو تکر کی سره بچ د چا د خبرې درې اټم بم یو کس چې په ویش په دې ځای باندې کانه ولا را پرې خو هغه به لاندې وته د مخ سره باغ سړی را غورځید چې څوک په اتی باندې ناسو جو په سر باندې به چې کانه ولګي جو اتی به وسام مړ شو او سړی به وسره مړ شو تر دې هدا پوری چې ټول قافله الله جل جلاله دا ذلیل کړه رسوای کړه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول دسی الله جل جلاله هغه خلق وګرځول د عبدالمطلب سے پاغه دوا باندې د عبدالمطلب سے پاغه کوشش باندې داسې وګرځول لکه قران کې الله جل جلاله وی لکه دا غوا د بوس اخري او واپس را غزار کې جوړلې شوی بوسي وګرځول دا مشر ابرهه چې کومونو دیته و تختید د ډیره منډه واله خو په یو ځای کې الله جل جلاله په د باندې خارخ راوس او دسی خارخ پیراوس چې بولاق پیراوختی په خپل اتی باندې ده نشو پاتې کېده چې څنګه لاندې را غزار شونه علما کرام لیکي دا وجود پرزه لاړ لکه څنګه چې ماشين سړی جوړ کړي او لاندې ځمکه ته راواچي او پرزه لاړ شي دغه سي الله جل جلاله دا ذلیل او رسواک او دای چې کوم دین خپل انجام ته ورساو دا واقعا د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوندنا 50 ورځې مخکې یا یو 50 ورځې مخکې یا 55 ورځې مخکې چې کوم دین دا واقعا رونما شوی و دا هغه واقعاتو چې د رسول الله مبارک د زندګۍ د یعنی د پیدایش نه مخکې آینده جمعه کې به ان شاء الله د رسول الله مبارک د زندګۍ داغه د پیدایش
هغه واقعات مخې ته شروع کو ستاسو په خدمت کې د عرض دی چې وختي راځي کم از کم د رسول الله مبارک د دې سیرت نه مونږ تاسو خبر شو د پیغمبر دا زندگی مونږ او تاسو چې کوم دین ولولو دا ستړي کو دا په ذهن کې کیدو نو دا به چې کوم دین زمونږ د پاره د آخرت او د دنیا د عزت او د بهترین سامان سبب ګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین